دا ویډیو د هغه چا د پاره د څوک چې بې انتها ډېرې زیاتې الټۍ کوي یا هغه بیماران چې هغه دا وایي زه څه خورم هغه زه راالټۍ کوم، زه چې څه څښم هغه راالټۍ کوم. ډېرو ډاکټرز باندې وګرځېدلم خو تر ننه پورې زما دا مسله اواره نه شوله. دا ویډیو خصوصي هغه چا سره ضرور شریکه کوي څوک چې د الټو سره مخ دي او ډېر ډاکټرز باندې ګرځي خو بالکل نه ټیکېږي. نن موږ د الټو یعنی وومیټنګ او بیا خاص کر د هغه چا دپاره پیغام ورکول غواړو کومو خلکو ته چې د الټو مسله خو ده خو هغې تر ننه پورې یا ډایګنوز شوي نه دي یا زیاتر بیماران پکې ډایګنوز دي چېرې دي ته سایکوجینک وومیټنګ دی. سایکوجینک وومیټنګ حوالې سره که موږ خبره کوو نو په دې کې د ټولو نه مین سیز دا وي لکه اکثر خلک دا وایي د معدې مسله ده یا مطلب دا څه غلط څه خوړلي دي د هغې په وجه باندې دا مسله راغلې ده. دا بالکل هم داسې نه ده. سایکوجینک وومیټنګ ویلی کېږي دې ته چې څه د دباو په وجه باندې د سټرس په وجه باندې یا هغه خاندانونه چې په هغې کې خانداني ټینشن ډپریشن انزایټي موجوده وي یا هغه خاندانونه چې په هغې کې د شک بیماران ډېر زیات موجود وي یا هغه خاندانونه چې په هغې کې ماشومانو باندې ډېر زیات دباو وي په زنانو باندې بې انتها ډېر زیات دباو وي په دماغو باندې بوج ډېر زیات وي یا هغه ماشومان یا هغه نارینه زنانه چې هغې ته د یو ماحول نه ډېره زیاته یره وي یعنې محفل ته نشي ورتللی هغې جومات ته نشي ورتللی یا هغه بیماران چې اکثر دا وایي زه چې لږ مشر سره ملاویږم هم چې دنو په ما باندې یو عجیبه غوندې کې کیفیت راځي. دغه کیفیت کله چې په دماغو باندې بوج راولي نو په معده باندې هم بوج راولي او زیاتر خلک بیا داسې دي چې هغه په مختلف ډاکټرز باندې ګرځي د الټو دپاره مختلف دوايان استعمالوي وقتي طور باندې د هغې الټۍ کور شي خو په مستقله توګه باندې د هغې الټۍ نه کور کېږي. هغه بیمار چې هغه ته بار بار د الټو دغه شکایت راځي او لګیا دی د مختلف ډاکټرز نه ټریټمنټ کوي نه ټیک کېږي اټ مین چې دته نارمل یا سمپل وومیټنګ نه بلکې دته سایکوجینک وومیټنګ دی کوم چې په دماغو باندې د دومره پریشر دی دومره بوج دی یا یریدلی دی ګبراو شوی دی یا خانداني کمې پریشانیانې دي ټینشن دی هغه ور باندې راغلی دی یا بعضې ماشومان څنګه چې ما ذکر وکړلو هغه دومره دباو شوي وي چې د هغې بالکل هغه یره په وجود کې موجوده وي هغه یرې د دې معده نیولې وي د دې بالکل دماغ نیولې وي او دې ته بار بار د الټو یعنی د څه چې خوري هغه الټۍ کوي څه چې څکي هغه الټۍ کوي د دې شکایتو ته ډېر زیات راځي. نو که چېرې ستاسو په کور کې هم څوک د سایکوجینک وومیټنګ سره مخ دي کوشش وکړئ خپله علاقه کې یو هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ د هغه نه ټریټمنټ والئ ولې چې په دې کې مختلف میډیسنز دي چې هغه پکې ډېر بهترین کردار ادا کوي لکه که چېرې موږ ذکر کوو نو دې کې اګنیشیا یو ډېر بهترین کردار ادا کوي جلسیمیم یو ډېر بهترین کردار ادا کوي پیټرولیم په دې کې یو ډېر بهترین کردار ادا کوي کوکولس په دې کې یو ډېر بهترین کردار ادا کوي کالچیکم په دې کې یو ډېر بهترین کردار ادا کوي سیپیا په دې کې ډېر یو بهترین کردار ادا کوي او داسې دې سره تړلي شوي نور هم داسې بلها میډیسن دي چې هغه په دې کې ډېر بهترین کردار ادا کولی شي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل علاقه کې هومیوپیتھک ډاکټر وزټ کړئ که نه وي حیدر مومند هسپتال وزټ کړئ. ستاسو د کور دغه بیمار چې د کلونو راسې په دغه الټو سره مخ دی او هېڅ قسمه ودې ونه کړله او ورځ په ورځ کمزورې کېږي منټلي نور هم خرابېږي انشاءالله الله رب الجلال ورته صحت کامله ورکړي.